ګولډ نایټ دی میوزک دی پروګرام دی ټکي ډېر دی عزتمنه ورکړل ګلوکاري دو فنکاري دو هنرمندي دو داس د ګستاخۍ په ټکي دا شی مې ژبولي هنه ځکه چې کله باد ته چاته ولګېږي دوه درې حدیث دی جرم یو دی ګناهونه یې مختلف دي کله اور چې سړی یوه بدعملي وکړي خو سزاګونه یې مختلفې وي جرم یې وي هغه دا ده چې ابي سعید خدري فرمایي کانا بینما نحن نسیر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بالعرج اذا عرض شاعر دا د مکی مدینی په منځ کې یو سفر و چې رسول الله د خپل ملګري سره په دې کې روان و یو شاعر ورته راغی هغې شاعرګویي کوله شعرونه یې ویلل سندرې ټکي یې ویل اچول حضور صلی الله علیه وسلم دغې شاعر ته شیطون وویل چې دا شیطون دی چې دا شاعره شیطون دی دا و ډېره ښه وایي لأن يمتلئ جوف رجل كيخا خير الله من أن يمتلئ شعرنا چې ګډه د وینې د ناډاکه شیدو ډېره ښه وي تر دا نه چې دی دا کوم ټکي ویله چې کومې سندرې وي سازو ډېر علیه سازو دو ډېر لوی جرم دی په بل څه حضور صلی الله علیه وسلم مشه حدیث بل درېمي په دا خبره کې چې بل شی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي الغناء ينبت النفاق في قلبك كما ينبت ماء الزرع دا گانا بجانا دا میوزک دا سورنگی دا سندره سره د ساز په زړه کښې داسې منافقت پیدا کوي لکه تږي پټي ته چې اوبه ورکړې هغه فصل زرغونه کېږي داسې په زړه کښې منافقت دا غنا دا سندره دا مطلب میوزک دا سرندی دا باجی دا داس پیدا کوي دا هغه بل حدیث دی په دغې رنګې بل حدیث دی حضور صلی الله علیه وسلم څه فرمایي حضرت عمر رضی الله عنه غالبا ابن عمر روایت دی او یی چې مطلب کله كنت مع ابن عمر نافع یی چې زه د ابن عمر سره و په یوه لار شه فسمع مضمارا فوضع اصبعيه في اذنه ونهى عن الطريق الى الجانب بالاخر یی چې زه د ابن عمر سره و په دا لار شم د سندرې غږونه ټکي ورویدل ابن عمر په مخ ګوتې په خپله غوږي څیړې کړې الیارې نه په څانګ شم چې کله هم دا ټکي دا سندرې ورویدلې او وی چې بیا ورته ووایي چې نافعه تو څه ورویدل چې مو ورته وایي زه له وړیکی و بچی و لکه بابا سره چې وړیکی لمسی یا څوک بچی روان شي مور چې زه په څه ونه پیدلم نو وایي چې ده چې کله غوږ نه ګوتې لرې کړې بیا ورته ووایي چې زه د خوږه پیغمبر سره و چې داسې چال یوری وشم چې واته هم د دغې ګانې بجانې سندرې لکه مو چې څرنګه ورویدل د خپلې غوږي مبارکې ته ګوتې ځینې څیړې کړې ګوتې خو یې چې دا نافع چې دا وخت هغه و چې زه ولې اړیکې پیرا په کیسه شاعر مو سره خلوص نه وي روایات یو دی چار یوادو عذوبینه یې مختلف دي په یو بل روایت چې شاید دا مشهور دی میشتو سره ویدلی چې په ورځ د قیامت وي غوږونه ته سیکا وی راشي سیکا چې څوک سندرې وروي وصول دا پرته کېږي چې سړی نن سبا و چې چیرې صوفي دی ملو دی خو یا ته شاعر لیکلی دی خدا خو شاعري کوي شعرا خدا هري او حضور صلی الله علیه وسلم په عاشق کعب ابن اشرف منافق و سردار ولوی دای چې ډېر خوشاله هوا او دا شعر ګویا کوله پیغمبر د خدای باقاعده صحابي پسې ولجل چې دا سړی د اسلام ګستاخي کوي مو حجو بیانوي مو بدرمي کوي دا سړی کاټ کوي باقاعده صحابه سپیشل فورس ټیم یې پسې ولوجو دا اقدام رغاړ جرم کو وصول دا وټاکل کېږي چې یاره مش کیمه شاعري وکړي کیمه سندره وایي کیم شاعرون دی وخت داس روغلی دی وروره چې ویس خو ورته یایي چې نایټ ډی حالانکه دا صریح حروم دی د حدیث پر سره د خدای د قهر بالکل د خلق مطلب محل و مورد ګرځي چې په کیمه شاعري کښې شاعر د اسلام د احکام نه لرې وي فاسق وي فاجر وي دغې شاعر شاعري نه راودو حضور صلی الله علیه وسلم چې چیر شه ګوته ورته نیولې چې دا ناجایز دي او کیم شاعر ته شیطون وویل هغه شاعر و
چې هغې سره صرف د خپل شعرګویي احساس وی شاعري د اسلام د پاسدارۍ د مسلمانو د پاسدارۍ دې خیال نه و ورسره اسلام دفاع خیال نه و دې د حلال د حرام تمیز یې نه کوو او بله خبره ده چې هر هغه میوزک چې پاک شي مطلب سوند وي پاک شي باجه وي سارنده وي او په هغې ځای کښې بلکل د الله قهر ارمزلی شي د الله د قهر مزدا ګرځي او بیا دا خو ډېره د درد خبره ده ډېره د غم خبره ده ډېره د ژړو خبره ده چې دوی د خدای د قهر چار کوي میږ جپینه ته ماشاءالله راغلي دي هر شی د قهرین الله د مفي وکړو چار د قهر کوي او میږ نوم سوره د عزت ورته خوښوي یاره فنکاري دو یاره هنرمندي دو یاره ګلوکار ده یاره فرکار ده یاره مطلب پروګرام ده نای ډې دو بیا په دې پیسه څومره خرچ کوي او چې څومره ها د میږه نن سبو دا اجتماعیت کیږي یا که په ورک شي کیږي آکا په مطلب اجتماعي کیل کښې کیږي آکا په ګروند شي کیږي آکا په کلي شي کیږي په دې مو پیسه سوره د امت مسلمه خرچ کیږي او خرچ کیږي په دا نومه باندې چې بالکل سره حروم کوي یا الله د قهر ځانینه مصداق ګرځوي او بیا چې کله دمره فتنې میږي خپل ورو ته ولرو وړي آیا تو سه انصاف وکړي چې په دا نکاح شه و خیر وي په دا کور ته و خیر روشي علما صفا فتوا لیکلې دو چې یاره په کیما ورک شه میوزک وي سوند وي شعري وي ته یا ته په مړې لګې وي دا مړې خوراک د پنارو ده بلکې پاس صورت شه جایز دي خلط ته چې خاموش وي ډېر ځنې نیک خلک چې وویني ورته نه درېمي هغې ته مسله معلومه وي چې زه کالوړ شه زه سره حرام خوره خیر دای بیا زون ځنې باج کړه چې په حرام شه مبتلا نشه او چا چې ډېر زیات په تعلیم شه ترقي کړی دو هغه د روح غذا ورته میوزک نه دی سندره ځینې خلک چې مري ده غوټ غوټ خلک هته باقاعده سوند ولګوي که نه ته باقاعده په کتابي نقشه دی ته چې څه یې دوی خپله ګډې نه یوه کیسه نه وي دوی کې توبه تر خولوندې وي او یې چې روح ته یې سکون میلاویږي نیک خلک ته خو کلمې یې حضور پیغمبر د خدای فرمایي چې کله هر څوک مري ها بیا تو سه واته ورد کوي د ذکر کوي ور په زړه وي چې اوه زه خو مسلمان یا زو دا ذکر وکړه زو دا کلمه وایي چې مونږ روح اسرائیل قبض کوي په داس واخ شه مرشه چې زه کلمه ګوه یې چې داسو نه ورته چې وایي سړی په تکلیف ته په تغییر زوی کښې دی به زو باده په ولګي داسو درته وایي چې نه یایم زون د حقونه انګور کوی د غریب دی بیړی چپا کړه بلکې ویر د ورته کا د کلمې او هغه خلک چې عمر د روح غذا دا فیسک فیجر تر شوی وي هغې د روح غذا بیا ګانه بجانه وي چې مري بیا ورته وایي چې سوند ورته ولګوه په دا ځنه غټه غټه اسپاتاري نقشه په دیوالي نقشه خپل یو داسې سوند دی داسې اواز کوي مار ویدلی دی که نه چې دا خلک ته ارووي مو ورته پروفیسر ته ووایي چې ډاکټر صاحب زه ډېره معذرت کوم معافي غواړه که چیرې قرآن مجید تلاوت وایل یا ذکر او فکر وایل یا ښه نعت وایي دو ښه نه وایي بیا ده ووایي چې ټیک تو ته خبره ټیک کوې سړی بد نه وه خو دا میش د وس نه بهر خبرې دي لهذا ایسوپیک شه دا میش ته راغلي په قانون شي چې دا داس نری نری سوز دا غږېږي چې دا بیمارونه روخینه ته تکلیف نه وي آرام ورته و شهادت زه ته مسلمان چې په کلمه زون ته روح ته سکون ورکړي زه تو چې روح وبوسي کلمې سره وبوسي دا د مسلمان شان دی نو بیا بله د جرم خبره دا دو چې دا ته کله عزتو ناجایزه نه ویي دا د الله ډېر لوی قهر دی دا د الله ډېر لویه ناراضګي دو یاره زه تو چې نن سبا کو زوی جیب ته راغلی دی غټ لعنت زه تو قرآن پې وروي زه تو تلاوت پې وروي زه تو مسله پکښې زده کي او زه تو مطلب چیرې ښه بیان وروي زه تو ښه تقریر وروي هغه شی دی چې زه ته ښه استعمالوي ښه استعمالولی شي خو ډېر زیات کام تحفظ دی پکښې ډېر زیات کام تحفظ دی پکښې الله جل شانه دا امیجه تو سه دا غوژینه اگانه بجانه د ساز او د دغه محرمات نه وژغوري الله هم د ځنې باج کو دغه نه د الله نفرت تر نصیب کو امیج تو سه خدای روخینه دا جوړ کو چې د خوږه پیغمبر د نات میناوي الله د کلام میناوي او د دین خبرې د زداک نه مینوي او دا چې کوم خرافات دي او دا کوم ملعوبات دي او دا کوم فسق دی کوم فجر دی چې دغه نم الله وجه ټول پکښې مبتلا یي ټول ګناهګور یي اولو زه دغه نه وخلوص
خو چونکې خامخا کوشش خو کوي لیار هم نشته دی طریقه نشته چیرې ودرېمي خو خپلو دا کوشش کوي چې خپلو هم ادخشینه لرې ګرځي او نورو ته دعوت خبر کوي الله جل شانه دا موته هم او تو صد عمل توفیق وکړو وما علینا الا البلاغ